ابو ایوب انصاری رضی الله عنه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة، چې کله یو سړی ستاسو نه د ډک او د سماعتي اراده ولري او ډک او د سماعتي کوي نو قبلې ته مخ کوي نه، مخ دې ورته نه ګرځي، ولا یولیها ظهره نه دې ورته شا ورګرځئ، لیکن شرقوا او غربوا، بلکې مشرق ته مخ کوي یا مغرب طرف ته. نو په دې کې دلته یعنی دا د قبلې ته مخ کول او شا کول دا حرام دي. مخ کول او شا کول قبلې ته ناروا د کار دی، که په صحرا کې که په آبادی کې. دا ابو هريره رضی الله عنه، عبدالله بن مسعود، ابو ایوب انصاری او سراقه ابن مالک رضی الله عنه دا قول لی. ابراهیم النخعی، امام مجاهد، امام ابو حنیفه رحم الله، امام محمد او ابن حزم رحم الله دا قول لی. او تحفة الاحوزی کی دا قول راجح کړی دی. نیل الاوتار کې شوکانی رحم الله دی قول ته راجح ویلی، ځکه چې د دې حدیث راوی دی ابو ایوب انصاری ځنه دی په خپل به دې حدیث باندې عمل کړی دی، لکه بخاری کې به دې حدیث راشي چې راوی وی ابو ایوب انصاری ځنه او راوی خپویږي په خپل روایت چې بیت الخلا کې قبلې ته مخ کول او شا کول دا ناروا دي. په لاره چې دا حدیث قولی دی او د عبد الله بن عمر حدیث چې دی وروسته به راشي هغه فعلی دی. نو قولی حدیث چې دی نو دا دله به ترجیح ورکولی شي په فعلی باندې. نو که صحرا او که آبادي نو په دواړو کې به قبلې ته نه شا ګرځې نه به مخ ګرځې.